که یو انسان ته دا وویلی شي چې یو داسې شپه په تا باندې روانه ده چې د هغه شپې کې عبادت د 83 کالو نه زیات بهتر دی، نو آیا هغه سړی به دغه شپه ضایع کړي؟ آیا دی به په دغه شپه باندې وده شي؟ آیا دی به په دغه شپه باندې د موبایل په استعمال کې ټوله شپه کې مصروف شي؟ آیا دی به په دغه شپه کې په بازارونو کې وګرځي؟ ولې به ګرځي؟ ځکه چې دته خو موقع ده د 83 کالو د عبادت نه زیات الله مسلمان ته اجر ورکوي. نو دا به څه کوي؟ دا به ټوله شپه یخوي، الله ته به جاړي، د خپلو ګناهونو اقرار به کوي. افسوس چې امت د رمضان شپې په عبادت کې تیر نه کړي. افسوس په دې دی چې امت د غفلت د خوب نه رایخ نه شو او ټول رمضان تیریږي، خو رمضان څنګه چې د صحابه کرامو په رمضان کې د شپې عبادت د قرآن تلاوت هغه رمضان هغه مزه ختمه شوې. امت ته الله یو داسې شپه ورکړله چې دا شپه مخکیني امتونو ته نه ده ورکړل شوې. او دا یې ولې ورکړله؟ چې د دې امت څخه خلکو ارزو وکړه چې د مخکیني امتونو د خلکو وختونه ډېر زیات وو، اوږده عمرونه وو او زمونږ عمرونه خو کم دي. نو الله دې امت ته دا شپه ورکړه چې لیلة القدر شپه ورته وایي، د برکتونو شپه، د رحمتونو شپه، د بخښنې شپه. الله وایي زه دې بخم، زه در باندې خیرونه او برکتونه نازلوم. خو بچا چې الله وایي ما ته څوک ودرېږي، الله وایي چې څوک ما ته ودرېږي وجاړي، د خپلو ګناهونو اقرار وکړي، استغفار وکړي او بخښنه وکړي، الله وایي زه بخم. الله وایي زه خو په انتظار ناست یم. دا هغه شپه ده چې په دې شپه باندې فرښتې راکوزېږي، تنزل الملائکة والروح، فرښتې راځي، جبریل علیه السلام راځي. او په دې شپه کې د فرښتو تعداد ډېر زیات وي. حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، چې کم کس، حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي چې کم کس د لیلة القدر په شپه باندې ودرېدو د ایمان په حالت کې، د خپل ځان سره و احتسابا او د ځان سره د محاسبې او د احتساب په حالت کې، نو نبی علیه السلام فرمایي وغفر له ما تقدم من ذنبه، وایي د ده مخکینو ټول ګناهونه الله څه کوي؟ هغه بخي. نو دا شپه د بخښنو شپه ده. او دا شپه به کله راځي؟ اکثر علما فرمایي چې دا د رمضان المبارک په آخري عشره کې چې طاق شپې دي، 21مه، 23مه، 25مه، 28مه او یو کم 30مه. او اکثر علما وایي چې دا شپه د 28مې شپې ده. 28 رمضان وي، په هغه شپه باندې الله لیلة القدر اکثر راځي. نو په دې شپه کې د عبادتونو اهتمام وکړو، الله ته د جړاګانو اهتمام وکړو.